کتونکو سلامونه. علب خان شیرپوی یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی. یو ډېر ښکلی لوکیشن دی او د سټرابري کلی دی. د سټرابري کلی په پښتونخوا کې چېرته یادېږي؟ سرکي. په لږه فاصله کې سرکي او د سرکي د سټرابري منډی. مخامخ هغلته ښکاري ماته جومات یوه. بیا هم تا وومه د دې په هغه سر باندې بیا بل جومات. په دې ځای باندې په دې لار ګیس تللی دی. بجلي چې کومه ده نه پکې هغه دی سروس تللی دی، غټې غټې ستنې او غټ غټ سروس. په لار روان وم، څه ملګرو راته ویلي وو چې د سړک د پاسه ځای وي، ښکلی لوکیشن وي، پوره من ځای وي او خاموشي وي. ودرېدمه د ځای مالک سره پیژنګلو، خو زموږ 400 ده الحمدلله هر ځای کې پیژنګلو شته. چېرته چې ودرېږي ویل علب خان راغی. نو په پري کاس کې چې کوم دی زه تاسو ته دغه پلاټینګ ښیم. ګرانو کتونکو 15 مرلې اخلي، 10 مرلې اخلي، کنال اخلي. د واجد رور مطابق دا 10 جیربه ځای دی، 10 جیربه. انتقال بالکل په لاس دی. او دا سړي دومره پورې پیژنم چې ما سره کله تعارف وشو چې زه باور در کوم د انتقالم. او دا د یو ډېر نامي ګرامي شخصیت ځای دی. نو د دې ځای ډېر مناسب چې کوم دی نو قیمت دی، ځکه چې ګیس هم شته، بجلي هم شته، هغه سر ته هم جومات شته، دې سر ته هم جومات شته، مین سړک دی. په دې چې څنګه سیده ځي نو په 15-شپږ منټه کې غني خان روډ او بیا موټر وی. ښه خو بیا په دې میانځ کې پکې ځي نو اتمانزو بایپاس او اتمانځی تورنځی او بیا پکې تنګي ته ځي. په دې باندې چې ځي نو اریچنه مندړې امیرآباد او ډکي او ورسره په سوات باندې ختمیږي، په ملکنډ ډیویژن باندې ختمیږي. نو داسې ځای چې د هر طرف نه ورته لارې دي. ډېر ښکلی ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی. نو بالکل په دغه نمبر رابطه کولی شي او غستی شي. د رور سره به هم یو څو خبرې ترې کوو. واجد بھائی څنګه یې ښې؟ خیر دی، څه دي؟ واجد بھائی د دې قیمت هم څه لګولې؟ د دې قیمتونه خو مختلفو، خو د هغه مخې ته چې کوم پلاټونه دي شاته هم پکې خرڅ دي. بس موږ سره تقریبا 2.5 جیره ځمکه پاتې ده، بس ختم کړې نوره ختمه ده او شاته پلاټونه دي. او بس موږ مناسب بس ما ته چا ویلو ما چې دا ځای ولیدل ما یې راشه سفر مې ولید او ته مې پکې ولید نو ما یې راشه لږې خبرې پرې مهرباني خدای دې خوشحاله کړي. وروسته تاسو راتګ ډېره مننه. بس موږ ته د ایډورټایزمنټ اجت هم نو الحمدلله بس موږ خو ځای قابو دی ختم دی. او نو بس تقریبا منګه مناسب قیمت باندې دغه کوو ځکه چې اخیری پلاټونه دي، اخیری پلاټونه او ښه کافي خلک زی راځي. په نصیبي خبرې دي ان شاء الله بس نږدې ورځو کې به ختم شي. 14 فوټه لار ده، 14 فوټه لارې دي. دا مین سړک دی. په دې لاره کې په دې سایډ کې ګیس زموږ دې سایډ ته ګیس هم تللی دی، بجلي هم شته. او د بس د استوګلې چې د نکاسې بس د دې غاړه کې بس مکمل داسې دا نیر دی. بس دې کې ورته موږ کلوټې کړي دي د سړک کې او نیر ته اوبه غونډې غورځېږي. او ګرانو کتونکو چې د چا ځای دی یو ډېر نامي ګرامي سیاسي کس دی نو نالی مالی دا خو څه خبره نه ده. دا هغې څه دونه ایشو نشته، انشاءالله هغه به اسانه وشي. دا ډېره ښه خبره ده. لارې چې کوم دي که نه لږ بس شاته چې هغه ځینې کې ځینې اخلي که نه سرو سره دا یا هغه ځای کې چې پکې اخلي نو لکه دې ته لارې دي داسې محلي دي که نه؟ نه بس ښکلې کولو لارې دي. بس د دې زمونږ د غټې لارې زمونږ د لاره چې کومه ده نو بس د دې اخره چې د 2.5 فوټه ده، اوږدې کوڅې پکې نشته او نږدې لارې دي. یو 14 فوټه لار ده پکې. څوک کنال اخلي، 20 مرلې اخلي، 10 مرلې اخلي چې هر څومره اخلي بس هغه خو بس د ناب ټول خبرې دي چې څومره انتقال څنګه سپیته. انتقال خو بس دا ده چې ما څه ملګري پکې داسې دي چې هغوی نن سبا خو ریټونه لږ ګران شوي دي یا سرکار د طرفه نو انتقالونه خلک ډېر نه کوي. خو یو 2 ملګري داسې دي، 2 ملګري داسې دي چې هغوی ته ما انتقالونه کوز کړي دي. او که څوک یې کتل غواړي نو هم کتي. څوک انتقال کوي نو کولی انتقال هر ټایم بس پټواري سره بیا زه میلاوم او بس ډېر ورسره خپله خبره کوي او زه به ورته ګوته لګوم. تپوس به نه په موبایل کوي د قیمت تر تپوس خو بس هغه د 2 کسانو د جوړې خبرې خو موږ پکې بس اخري پلاټونه دي دغه اخره کې بس اخري په 1.5 لک روپۍ ورکو مناسب ل 100 روپۍ مزدوري پکې پاتې کېږي به ډېره. ګرانو کتونکو دلته کې په 3 لاک او په 4 لاک باندې مرله خرڅه شوې ده. نو بالکل تاسو چې کوم دی بالکل اسرونه کې چې څنګه دا ویډیو ګورئ او ځان لوي چې په ښه لوکیشن کې زه تاسو ته خبره کوم که نه دا مین روډ دی که نه په مین روډ باندې رالی او چې په مین روډ رالی دا 14 فوټه لار دی 14 فوټه لار ده
نو په دې 14 فوټه لار باندې هغه اړخ ته هم کورونه هغه اړخ ته هم کورونه بیا هغه ځای کې لار ده هغه اړخ ته کورونه هغه ځای کې لار ده هغه اړخ ته کورونه دې اړخ ته یو سړی کارنر پکې اخلي نو ده دغه د مارکیټ پلاټ دی مارکیټ پکې لګیا دی جوړیږي ورپسې دی کې مختلف مارکیټونه او دا کمرشل ځای دی انشاءالله دا به راتلونکي وخت نږدې کې بازار کې ډېر خیر ښکلې 400 هم نږدې ده عثمانزی هم بالکل، نږدې دی بالکل، او سرکي هم نږدې دی او سټابري هم نږدې دی او سټرابري خو به د دې پټي کې هم ډېره سټرابري کېده صحیح ده نو بالکل ګرانو کتونکو راتلی شي د دې نه علاوه په دغه نمبر باندې چاکور پکاري ما ته یو ملګري وی چې یاره یو 15 جیره به ځمکه مې په کال ده فصل نو هغه مې ما سره په موبایل رابطه کولی شي زم دې ځای ته راوستی شم زه په دې کې د سره بالکل ګرنټر یم زه دله کلک باور در کومه چې د دې ځای اغستو د هر څوم زه ذموار یم ځکه چې ما کله د رور سره خبرې وکړې نو چې چا ځای دی نو هغه دلته کې یو ډېره پیژنګلو لري به هر حال زه هغوی حواله نه ورکوم خو دا پې دغه کوو چې تاسو ته باور درکو او یو بله خبره ته وکړم چې دې سي کوم نو اوس په هغه پسې لاړ شم نو یو 15 مرلې پلاټ چې کوم دی درته وایم چې انتقال خو نه شم کولی خو سټام راپسې لیکه نو ما ته پکې هم دغه پیدا شولې نور ستاسو خوښه ده زه دا نه وایم خو دا ده چې دا ریټ په دې علاقه کې د دې هم ذموار یم چې دلته کې په 4 لاک په دغه بابا داسې دی نه که نه ده ځینې ګران دي خو ارزان دي بابا څونه وخت نه هلته اوسېږي پیسې پیسې ما څه نشته یو نیم بیا یې پکې ځای اخیسته ها خو پیسې وي بیا یې ځای اخیسته نه دی وي دی ما نه اورم نورې ها او پیسې وي نو د مې اخیسته به هر حال ما یې زه دې هم یو څو خبرو کې چې دې ځای ریټ ته توخی دا دومره قیمتي ځای دی چې د دې ځای ریټ ډېر زیات دی پورې په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ وې بل دا ده چې پوره من د کلو په دغه باندې دا وګورئ دا وګوره ښه دا دې خواته کلی دې خواته کلی دا مخې ته ښکلې غټه واله د نیر نه راغلی دی د نیر نه غټه واله راغلی ده دا غټ کلی دی سرکې دی او ورسره چې کوم دی نو اخوا ته خو دونه آباد ځای دی د دغه ګوټ نه چې وړې که نه دغه دی دا دونه آباد ځای ته چې سرکي ته راځی وی ناقې ښه ناقې چېرته دي ناقو ته مخامخ د دې پلاټنګ بورډونه لګېدلي او هلته کې به دې ځای ته راتلی شي ډېره مننه خوشحاله